बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګوره مونږه ډیزاین کمپلیټ کړو. ټیک شو. مونږه لیاوټ کې لګیاو. په لیاوټ کې مونږه د مارجنز د اورینټیشن او د سایز او د کالمز متعلق خبرې اترې کړې. ټیک شو. نن زموږ چې کوم آپشنز دی هغه څه شی دی؟ بریک دی. په بریک کې دا ډیفرنٹ آپشن دی. پیج بریک دی، کالم دی، ټیکسټ ریپینګ دی، نیکسٹ پیج دی، کنټینیوس دی، ایونت پیج دی، اولډ پیجز دی. دا آپشنز دي. د سره دا لاین نمبرز دي. ټیک شو. دا تاسو الریډي مخکې ویلي دي. او دا ډیفینیشن دی او دا انډنټیشن وغیرہ دي. زما په حساب باندې زیات نه زیات د 2 لیکچرو مایکروسافټ ورډ پاتې دی. نور مایکروسافټ ورډ به ان شاء الله ودین 2 لیکچرز کې کمپلیټ شي. فرست مونږ دې کې څه کو؟ بریک. بریک مطلب څه شی دی؟ دا کوم اکټیو پیج دی دا دې ځکه کلوز کا مانوي پیج ته واړه. د بریک لپاره شارټ کټ کوم استعمالو د کیبورډ نه کوم. د کیبورډ نه تاسو څه کوئ؟ د کنټرول بٹن په پریس کې او دې سره به تاسو انټر بٹن وایي چې کوم کیبورډ کې انټر بٹن موجود دی. یعنی کنټرول مې ونی وای چې څنګه کنټرول سره انټر وام دی اتوماتیکلی ما سیکنډ پیج ته وړي. هغه پیج دی الته بریک یعنی بند کی. او کدا تر دې ځنه کې یا ته دا کمانډ د دې بریک نه کې د دې ځنه هم کولای شي. لکه زه ته ما پیج بریک نو ګوره مارک د پوینټ at which one page ends and the next page begin. ٹھیک شو. دغه پوینټ کې بده دا پیج کلوز کی او تاوان نوی پیج ته واړی. نوی پیج سٹارټینګ کې لکه په کاپه کې ته لیکل کې. ټیک شو. تا په یو پیج باندې هاف پیج باندې لیکل کړی دی ته وایي چې نوی پیج باندې لیکل کول غواړم او ته ډایرکټ نوی پیج ته سویپ شي. هغه یو پیج باندې چې څومره لیکلی بس هغه موږ موجود وي. نو دا پیج بریک د لپاره موږ استعمالو شارټ کټ څه شی دی؟ کنټرول انټر. دې سره دي کې دا کالم بریک دی. نو کالم بریک د لپاره ضروری دا ده چې تاسو سره په ډاکومېنټ باندې کالمز موجود وي. لکه مثال په تور باندې دې کې ما دا کالم جوړ کړی دي. ما 2 کالم واخیسته یا بس سپوز 3 کالمز والم. دا سکرین ما په 3 کالمز کې تقسیم کو او د کالم د میجرمنټ معلومه ته کې سیټینګ کو او دې سره زه راغم د کالمز تا کالمز کې ما مور کالمز ورغم دې کې ما ته ویل چې ربي کالمز کې ماته لاین هم واچو. او چې دې کالم ته راوړم ګوره د سیکنډ کالم ته نه راوړي. ٹھیک شو. کله هم دې تھرد کالم ته راوړم دې تھرد کالم ته نه راوړي. نو زه هم شهره به دې کالم کې بریکینګ کوم چې دې 2 کالمو کې کار کوم یا ورسره په 3 وړو کالمو کې په یو ځای کار کوم. نو زه به دلته کوم زه به دلته بریک چې څنګه دلته یم کالم بریک نو ګوره دې کالم ته راوړې دو لاین هم تیار شو. نو دې 2 کالمو کې ذکر زیاتې شو. ګوره کدی خو راوړم. ٹھیک شو. کار کوم صحیح دی او کدی خو راوړم. ٹھیک شو. کار کوم دوړه طرف ته کولې شم. خو که زه تھرد کالم ته راوړم د دې تھرد کالم ته نه وړي ولې چې ما صرف بریکینګ په دې 2 کالمو کې کړی دی. که زه دلته بیا راشم بیا ته وایم چې بریک کالم بریک نو ګوره د تھرد کالم هم بریک شو. اوس ګوره دې تم ته اوس ته په ټولو کالمو کې ګرځې دی شي. خو که ته دا معلومه چې ربي ما په کوم ځای کې کوم قسم بریک لګولې دی. آیا پیج بریک مې استعمال کړی دی که کالم بریک مې استعمال کړی دی که ټیکسټ ریپینګ بریک مې استعمال کړی دی یا وټ ایور څه قسمه بریک مې استعمال کړی دی او ته دا معلومات کول غواړې هغه بریک ختمول غواړې نو ته به دې ویو ته راشي. ویو کې به دلته دې آوټلاین ویو ته راشي چې آوټلاین ویو کې وګوره تاسو دلته کې ګوره دلته کالم بریک والے شوی دی دلته کالم بریک والے شوی دی. ته کوس دا بریک ختمه او دا کالم واپس سیټ کې دلته به کالم بریک کلیک کا کلیک نه پر ډیلیټ بٹن وها بیا دلته کې کلیک کا او ډیلیټ بٹن وها چې ته کله بیا د ویو نه پس د نارمل پوزیشن ته راشي پرنٹ لی آوټ تا. ټیک شو. نو څو ګرستا کالمو کې بیا بریک راغ دیو زابل کالم ته نوړي هغه بریک ختم کو. ٹھیک دی. کبه موږ ته د لیاوټ ته راوښو. لیاوټ کې موږ د بریک ته لاړ شو. په بریک کې ټیکسټ ریپینګ سپریټ ټیکسټ اراوند آبجیکټ ان ویب پیجز. دا موږ زیاتره ویب پیجز کې استعمالو. لکه یو پکچر دی هغه سره د الفاظ راوځي کول هغه مسک بریکینګ راوستل دي. او دینه په سیکشن بریک راځي. نو سیکشن بریک د لپاره ضروری ده چې ته سیکشن جوړ کړې. لکه دا موږ د سیکشن جوړولو لپاره استعمالو. لکه مثال په تور باندې بعض اوقات زما دا کالمز ختم کم. دا ما 1 کالم کړو کالم ما ختم کړو. اوس څه کوم په یو پیج باندې ملټیپل ورکس کوم. لکه زه چرته کالمز استعمالول غواړم چرته ساده ټیکسټ استعمالول غواړم بیا دا غینه بعد بیا کالمز جوړول غواړم. دې لپاره بیا زه بریکینګ څنګه کوم زه به کوم چې کوم سیکشن بریک ته سیکشن یې بجوړم. سیکشن مطلب دا دی ستاسو ډاکومېنټ په ټوټو کې ډیوایډ شي. ډاکومېنټ ټوټو کې ډیوایډ شي او تعالی اختیار درکې چې ته په هر ټوټه کې کم قسم کار کول غواړې. لکه اوس دې مثال دا شي د ډاکومېنټ مثال ته څه وګورئ لکه یو پلاټ. اوس دغه پلاټ کې بیا موږ ډیویژن کوو کنه چې ربي دا پکې روم دی دا روم دی دا ډایننګ روم دی دا پکې یارډ دی. ټیک شو. دا پکې ګارډن دی دا پکې دا شی دی دا پکې ا ډیویژن موږ کوو. نو دغه څه د ډاکومېنټ ستا پلاټ ته د سیکشن په ذریعہ باندې تاسو کې ته په دې کې ډیویژنز کې نو ډیفرنٹ سیکشنز چې موږ جوړو. لکه فور ایگزامپل زه دلته کې راغم ما کالمز جوړ کړ. ٹھیک شو. 2 کالمز ما واخیسته 2 کالمز واخیسته. اوس دلته کې کالمز دي نو که زه کار کوم دلته کې تاسو کالمز کې به کار کوم.
ما دلته کې سو ټیکسټ ولیکل دا زما ګوره کالمز کې راغله خو زه ویم چې نه زه سیکشن جوړول غواړم ټیک شو او په دې پیج باندې سیکشن جوړول غواړم چې دا کالمز بره پاتې شي د دې نه پس زه سموث رائټینګ کوم پیراګراف ټایپ رائټینګ کوم نو زه به دلته راشم دې کې بس کوي په دا بریک باندې به کلیک کې د تبه د نیکسټ پیج په ځای باندې کنټینیوس وای کنټینیوس مطلب په دې پیج باندې مالا سیکشن ٹھیک شو په دې چې ما کلیک د مالا سیکشن جوړ کو ګوره هغه ټیکسټ د نیکسټ کالم ته واړول دې ځکه که زه اوس کزه نارملی لکه اوس په دغه صورت حال کې لکه چې مثال په تور باندې دا بریکینګ معنی وکړي چې دا کالم ختمو ما نو دې به واپس ډیټا زما ور کالم ته راځي ٹھیک دی خو که زه دلته په باندې دا ټو کالمز ما واخسته او زه دلته کې بریکینګ وکم کنټینیوس بریک مې واخسته نو دا هغه ډیټا نیکسټ کالم ته واړوله خو لاندې بیا هم ما سره کالم موجود دی ځکه کار کوم دی هم د کالم په اندازه کار کوي ٹھیک دی خو دلته کې چونکې ما دا بریکینګ وکړو د بریکینګ کې زه دلته کې دا کالم واپس ون کالم کم نو زما بره کالمز به متاثر کېږي نه ولې هغه په ځان له سیکشن کې راغله ٹھیک شو دلته کې که زه ټیکسټ ولیکم ما دلته کې وګوره ټیکسټ ولیکل ٹھیک شو دا ګوره دا زما ټیکسټ په دې کې سیم اټ از راغله بره والا ټیکسټ دی هغه څنګه دی په کالمز کې دی او که لاندې والا ټیکسټ وګورئ هغه سټریټ دی لکه تاسو ته پریویس لیکچرو کې ما یو کمانډ کړی و که یاد مو شي ډراپ کیپشن دا کمانډ خو مې یاد شي کنه ګوره دا موږ دلته کې ډراپ کو دې ځای کې راغم دا یو دغه ما ډراپ کړو دا باقاعده یو افیشل لوک وګور ٹھیک شو دې ځای کې راغم دا مې سکړو کنټرول جی مې کړو او دې ځای ته زه راغم ما دته سور کو ډیمن ډراپ کیپشن کو دا پیراګراف में ड्रॉप कैप्शन को ठीक शो और دا पैराग्राफ में ड्रॉप कैप्शन को तो باقاعده ګوره یو افیشل پیج شو او ځاله کالمز دي او ځلاندې ورسره بل سیکشن نو که اوس دا معلومه چې په دې پیج باندې څومره سیکشنز جوړ دي نو سیمپلی زبراشم دلته ویو ته ویو کې چې څنګه آوټلاین باندې کلیک کوم نو ګوره دې ماته خای چې ګوره یو سیکشن بریک دا دی ٹھیک شو دینه بعد چې دلاندې راشي بل بریک شته سیکشن نشته نو مطلب په دې پیج باندې موږ صرف یو سیکشن جوړ کړی دی خو دې سره باقاعده ته تللی کې چې دا کنټینیوس دی کنټینیوس نه مراد دا دی چې په یو پیج باندې نو ته په دې یو پیج باندې ملټیپل ډیزاینز کې کار کولای شي لکه چرته کالم جوړ کا چرته ټیبل جوړ کا چرته سټریټ رائټینګ وکړه چرته پیراګراف ټایپ رائټینګ وکړه چرته کې سو وکړه نو ته یو پیج باندې دنیا جهان سیکشن جوړولای شي ٹھیک شو کومه بیا دې ته وی شر به کلوز آوټلاین ویو کلوز کا دی واپس اومک پوزیشن ته راغو خو که زه دته نه اوس دا سیکشنز ختم کوم لکه مثال په تور باندې زه د آوټلاین ویو ته راغم ٹھیک شو دته نه ما دا سیکشن ختم کو دلته د سیکشن باندې مې کلیک کو او دا سیکشن ماره دې نه ډیلیټ کو کنا او دلته کې تاسو دا کلوز کې وګوره استا ټول رائټینګ سټریټ شو کالم نه وته ولی کالم په ځانله سیکشن کې جوړو دا په ځانله سیکشن کې جوړو اوس دا سیکشن موږ استعمالو لکه اوس دا خو په کنټینیوس په دې پیج باندې سیکشن جوړولو خو که څه ویم چې نه زه په هر پیج باندې سیپریټ سیکشن جوړم لکه مثال په تور باندې دې ځکه ما هیډر فوټر وکړ تاسو ته پریویس کمانډ کې هیډر فوټر خو وضاحت سره شوی دی ما دې ځکه ورکه مثال خان اکیډمي پېښور دا یو هیډینګ ما ورکړ دا ما دلته انډرلاین کو دلته زراغه ما یو پکچر ور واچولو لوګو زراغه دې ځکه ما د دې خان اکیډمي لوګو واچوله دا مې ان فرنٹ کا ان فرنٹ سره ما راته سیټینګ کو لکه د ټیکس مطابق مې برابر کړ چې څومره ټیکس دی هغه ته ما د دې لوګو استعمال وکړ دا ما هیډر فوټر ور واچول او ما کلوز مې کړ اوس دلته کې زه ټایپینګ کوم ورته په سیکنډ پیج راغی کنه چلیږي دغه څه فوټر دی اوس دې ځکه هغه ته د خان اکیډمي کار ختم شو لاندې اوس د لیمس کالج کار شروع کیږي نو زه بدل تراشم دې ځکه به ضرورت اصلي لیاوټ ته براشم دته به سو ویم چې را به بریک مال راکا خو په نیکسټ پیج راکا بریک مال سیکشن جوړ کا خو په نیکسټ پیج یې څنګه ویم نیکسټ پیج د نیکسټ پیج ته راوړې اوس دلته دا فوټر بدلول غواړم په دې باندې ډبل کلیک کوم
نو زه به درته وایم چې وي لینک ټو پریویس مطلب دا فوټر برني سره لینک کوه ما دا لینک ختم کا چې څنګه دا ان لینک کم ان لینک نه بعد دې ځکه ما ولیکل لیمز کالج اینڈ سکول سسٹم او دا مونوګرام مې ختم کو او زه لاړم انزرټ ته انزرټ کې ما پکچر نه یو بل مونوګرام دی ځکه د لیمز والا ور واچولو او دې مې سکړو دلته ان فرنٹ اف ټیکسټ مې کړو ٹھیک شو او چې سم زما ټیکسټ د ټیکسټ مطابق ما د یو کورنر رونیو او دې مې برابر کو هغه سره مې ایڈجسټ کړم و چې زه هډر فوټر ته راشم دا کلوز کم نو اوس ګوره دلته چې څومره کارم زه اوس کوم هغه په دغه سیکشن کې کیږي اوره ٹھیک شو پوه شو به باندې نو کته نه پس تاسو نور سیکشن چینج کول غواړئ دلته کې سبل دغه کول غواړئ بیا به دلته راشي دلته به وینا اوکې شیر به لی آوټ دلته ته وی شیر به نیکسټ پیج ډبل کلیک وکړو دا به لینک ټو پریویس ختم شو دې ځنه پس به مونږ دلته کې ولیکل مثال په تور باندې ګندارا یونیورسيټي ٹھیک شو زه هم په دې ځای باندې دا لوګو چینج کوم بس رائټ کلیک چینج پکچر دیس ډیوایس ته راغم ماره دې ګندارا لوګو واخسته کلوز مې کو دلته کې د ګندارا ډیټا راغم اوس دې ځکه که تاسو وګورئ ورا فرست پیج خان سیکنڈ پیج هم خان دی ٹھیک شو تھرڈ پیج هم خان دی او چې څنګه د خان ډیټا ختم شو لیمز شروع شو بیا چې څنګه د لیمز ډیټا ختميږي ټیک شو دلته لاندې راځي ګوره ګندارا شروع شي نو د سیکشنز مقصد ټو ډیوایډ پیج ان ملټیپل پارټس دا خپل پیج چې په ملټیپل پارټس کې ډیوایډ کولو لپاره مونږه استعمالو نو دې کې دوه قسمه سیکشن بریک دی یو ته کنټینیو وي کنټینیو هم دغه پیج ډیوایډ کول دي او یو ته څه ویل کېږي نیکسټ پیج مطلب چې ته سیکشن جوړې خو په بل پیج باندې وای شو بده باندې اوس کوم کله کې دی ویو ته راشو او ته دا آوټلاین وګورم په آوټلاین کې ګوره دلته کې ماته سیکشن یې خایي ګوره ورا सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज पहले के कंटिन्यू होगा ना तो उस नेक्स्ट पेज राजी तो ورا सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज ठीक है बस फॉर एग्जांपल زه ته نه دا بریک ختمول غواړم زه هم چې را په زما دا سیکشنز ختمول پکار دي دا بریک ختمول سیکشن ختمو بس په دې باندې د لاند باندې کلیک کو ډیلیټ بٹن وها سیکشن ختم شو ٹھیک شو دغه سي دی بل ځای ته راشه دلته کې په دې لاند باندې کلیک کا او ته ډیلیټ نه بعد بیا راشه لاندې نور سیکشنز پکې نشته چې څنګه کلوز آوټ لاین وام ٹھیک شو وګوره هم په یو سیکشن کې ټول ډیټا را نو دې لاست سیکشن با اکټیو کی پښله به دی باندې دغه سي په دې سیکشن بریک کې موږ سره دلته آپشن دی چې هغه ته ویل کېږي ایون پیج یا اوټ پیجز ایون پیج ٹھیک شو مطلب چوف پیجونه دی به بریکینګ کوي پس کې په 2 4 6 کې او اوټ پیجز مطلب تاک پیجونه دی به بریکینګ کوي په 1 3 5 7 and 9 دغه سي لکه مثال څه بدایو کوم ما دا ایون پیج واخاست نو دې ډایرکټ سره تر اور د 2 تر خو که زوس دلته کې الټ سره انټر وا نو دی به 4 ته وړي نارمل کې مون کنټرول سره انټر وو او چې کله ایون اوټ پیجز کې بیا به الټ سره انټر ویني ګوره دلته کې د کوم پیج نمبر تر راغی پیج نمبر 4 تر راغی کله بیا الټ انټر وو د پیج نمبر 6 تر راغی کله بیا الټ انټر وو د پیج نمبر 8 تر راغی مسکه د یو پیج څخه سیپ کوي ځکه چې ته ما ویلې دي چې ته مسکه جوف پیجونه کې به بریک کې دغه ځکه تاسو اړ واخلي نو اړ پیجز کې به بریک کی وښه به دی باندې دا د بریک کمانډ صحیح شو دنه بس لاین نمبر تاسو الریډي ویلې دي فور ایگزامپل دلته کې ما دا ټیکس ورک ودا موږ په فرست کمانډز کې ما تاسو ته لاین نمبر خو دلی دا سلیکشن وکم او د تراشم ته هم چیرې به لاین نمبر ٹھیک شو کله دې ځنه کنټینیو کلیک کوم ګوره پټول ته لاین نمبر راغی او دا تاسو په فرست آپشن کې الریډي ویلې دي اوس دې ځکه دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو هپینیشن څه ته هپینیشن دې ته ویل کېږي لکه مارکر راکا لکه مثال په تور باندې ما سره دا پیج ٹھیک شو ځلې کوم دلته کې راغم مثال یو لفظ دی خان نو کې ايش دلته راغی نور لفظ نه راځي دلته کې مونږ یو ډیش وایو او دلته کې ولیکو چې ان یا کې ايش ان
نو مطلب د دې څه دی چې د دې باقي جمله په سیکنډ لاین باندې موجود ده دې ته هیپینیشن ٹھیک شو نو ډاکومنټیشن کې د دې ډېر زیات ضرورت محسوس کیږي تاسو چې نارمل ډاکومنټ کوئ خیر چونکه نن سبا ډیجیټل دور دی چې کله په ټایپ رایټر استعمالې دوه په ټایپ رایټر کې بچي at the end of the line ورسېدي هغه سیمیټري به برابر ولا سیمیټري نه مراد چې لیفت او رائټ دواړه برابر راشي چې د هیڅ ښکلاوي دا ډاکومنټ ښایسته ښکاري نو هغه ځکه بچي یو لفظ راغو دوه الفاظ راغو درې راغو بقایته به ډیش ورکو دا هغه لفظ باقي سپیلینګ په سیکنډ لاین باندې لیکلو دغه ته به هیپینیشن ویل نو نارملی په دې کې د دې ضرورت نشته دی ولې کمپیوټر کې د میجرمنټ او د سیمیټري سیټینګ ټول آپشنز موجود دي نارملی کته دی یو شی سیمیټري راوصل غواړي دا دواړه طرف ته نو سمپل کنټرول جی وها یا جسټیفای کا په جسټیفای کې تاسو آپشنز راځي فور جسټیفای ډیفرنٹ آپشنز راځي نو هغه دواړه طرف ته اتوماتیکلی جسټیفای شي او کته په باندې دا کمانډ یوز کې چې لمینه زه پکې هیپینیشن زو دا شیزونه استعمالو نو دلته چې تکړه دی هیپینیشن تراشي دته به اتوماتیک چې اتوماتیک کې نو دې کې څه کوله دا کی ورډ دی نو کی دلته پاتې شو وسره ډیش راغی او ورډ دې بل طرف ته راغی دته څه ویل کېږي هیپینیشن ویل کېږي ٹھیک شو پوه شو به دې باندې نن کې واپس ختم اوس کله دې په دې کارنر باندې کلیک کینو دې کارنر کې چې دا کم کمانډونه تاسو دلته وویل دا ټول دې ځکه موجود دي دا ردی هغه مجموعه ده لکه پیپر دی لی آؤٹ دی دې کې ګوره دا لاین نمبر کمانډ دی وغیرہ وغیرہ دا ټول دې کې په یو ځای موجود دي تر دې ځنه هم دا استعمالولای شي او دلته کې سیپریټ د ټول بارز یا د بټنز په صورت کې موجود دي اوس انډنټیشن تاسو ته ما خودلې مو دا انډنټیشن دی لکه د پیج مارجن څه د کم ټیکست د لیکلو آغاز د کم ځای نه کې نارملی خو بای ډیفالت زموږ دې ځای نه کېږي زم چې نه دې ځای نه دي شي دې ځای نه دي شي دې ځای نه دي شي ګوره دا مکمل انډنټیشن موږ اړو خدا انډنټیشن تر دې طرف موږ پوره ګوره لیفټ نه اوس کله چې د بیفور تر راشي ګوره لاندې دغه کول یا برا ٹھیک شو رائټ ساید نه انډنټیشن را کمې رائټ ساید نه دا انګل راځي دا مینوال تاسو دې سره کولای شي ګوره دا انډنټیشن نو دا د لاین ډایرکشن دی چې د ټایپینګ آغاز د کم ځای نه کې خدا مونږ د خپل پیج سیټینګ د لپاره هم استعمالو د پیج سیټینګ د لپاره هم استعمالو لکه مثال په تور باندې زه بدلته کې یو فایل وګورم کولاو وکم وګورم کدی کې دا آپشنز وی لکه فور ایگزامپل اوس ګوره دې کې دا A B C دا آپشن موجود دی زه دا سلیکشن ما وکړو دا سلیکشن ما وکړو ٹھیک شو دلته راغم اوس دې کې کزه تا مکمل دا انډنټیشن کوم نو دې فل پیراګراف مخکې وړي کنه وړي صحیح دی خو که زه وایم چې نه صرف دا ایروز دي دا ایرو سلیکټ دی خو کو دلته راولم دا ایرو د سره نږدې کوم یعنی دا چې کوم بولټس دي یا دا A B C دي سپوږ دې مقصد د پاره دې نه تاسو هم دا انډنټیشن کوم ولې زیاته ولې چې دا ټیکسټ کمې دي طرف ته راولې دي طرف ته راولې لکه یو بل دی کې هم درته دی یو एग्जांपल درکم چې کمپلیټ په پوه شي فور ایگزامپل دا لیکچر نمبر 8 پر وباسم د کمپیوټر دې کې دا لاندې چې موږ راشو دې کې ګوره دا MCQs موجود دي ٹھیک شو اوس دې کې فور ایگزامپل چې کمپلیټ سلیکشن نو کوم دومره سلیکشن مې وکړو دې کې اوس دا نمبرز دي نمبر د سره نږدې دي کنه زه چې دا نمبر سره لغونته کې دی خوښنه ته دا ګوره فکر دې او کته دا ټیکس اخوا کې ګوره دې به دا ټیکس بوزي ٹھیک دی ټیکس مې دلته راوسته او نمبرز ارته بوزي نو ته دې سره د خپل پیج د سیټینګ د کوم پیج نمبرز دي یا د ټیکس یا د پیراګراف دي د الیمنٹ سیټینګ ته دې سره کولای شي پوه شو به دې باندې دې ته انډنټیشن ویل کېږي او دا خو پوزیشن دې تاسو الریډي ویلې دي دلته کې اسله دا اف اوس پر اوړ ستا ریفرنسز تا باقي څه کافي دي ریفرنسز کې دا کمانډ ټیبل اف کنټینټ لګوندا کې امپورټنٹ کمانډ دی زما په حساب باندې یو لیکچر د دې شو بعد د درو لیکچر وایم سورت پاتې دي ایم سورت به ختم شي پوه شو به دې باندې